بسم الله الرحمن الرحیم. د ما خوږو قدرمندو او عزتمندو ورونو، د امید او هیله لرم ټول به ټیک ټاک یو. بس له خیریت سره اوس راورسېدلو. دغه 2 ورځې مو 3 ورځې مو ټانګ چې تېرې کړلې، نن مو دلته لکي مروت چې تېرې کړلې. الحمدلله تاسو څرنګه پته ده چې موږ د مروت ریفارمیټیو مومنټ دغه یو اصوله تحریک ته لګیا یو سره، او کلی په کلی لوړ په ولي کوشش کوو چې الله رب العزت موږ د خیبر پښتونخوا د امن ګهواره جوړه کړي. نو الحمدلله دا تاسو ته پته د ملزو چې کومه د وغټه بدیوله چې کوم خلکو ذاتي بدیوله هغه موږ ټول سره روغ کړي دواړو یو بل معافي اعلان هم کړه او پیګه جوړې چې دین علاوه په دې بدای چې لس کسان داسې هم و چې بالکل بې ګناه په چې مرسلي ولله چې نه لاس ګناه نه پښې ګناه، او دې چې لکه معصومان خلک هم په چې مرسلي وله چې هغه دې بدي سره چې تعلق هم نه و. نو هغه ته هم د لسو واړو کسانو ته الحمدلله موږ ورغلو. هغه ته موږ یو پسه ور وسته، شرم مو ور وړه. یو لسو واړو خاندانو موږ نه شرم قبول هم کو. نو انشاءالله زر تر زره به د هغه واله حل هم ورباسو. هغه ته به هم چې داسې یو پټی جوړو که الله رب العزت خوښه ولله چې هغه خاندانونه پرېږده چې الله رب العزت رضا کړي. دې نه علاوه پټانګ چې تقریبا 10-12 کلو ته نورو ته هم لاړو. الحمدلله یو 2-3 جوړې خو وسلې پچې او سختې بدیګانې وللې، او هغه نور هم تاوانونه ولله، خلکو مځکې بند وللې، خلکو فصلونه بند ولل سره هغه الحمدلله خلاص اصلې سره یو دلته حاصل خیر چې یو غټه قبیلو 2 کسانو بدیوله سره د قسمت اگا هغه ماګه دغه علاقې او د حسن خیلو بل رفیق خان دولله چې د نبشه پرسلې وله. نو هغه هم الحمدلله روغ وسله. دې نه بعد بیا راغللو. دې نه علاوه یو پیزو چې موږ ملګري ولله سلیم اکبر صاحب دو چې هغه هلته ټانګ چې آباد دی، نو هغه روغه هم الحمدلله هغه هم هغه والموږ ته هغه راکړله، هغه یې ورته وکړله. کړي اشکي ته لاړو. نو انشاءالله کړي اشکي وال چې کوم کسانو مین اسلم خان صاحب نو هغه هم الحمدلله چې کوم هغه جرګې ول کوم مین هغه پارټي وله نو هغه موږ د دې علاقې کنوینر هم ولګاو د کړي اشکي واله په ټانګ چې د عمر اډې سره ده. او دې چې موږ کړي پک سایډ ته لاړو هلته مو هم کمیټۍ هم جوړې کړلې. سید رحمان مو دې کمیټۍ انچارج هغه چې کم از کم انشاءالله به بل مصطفی کونډې مو دې علاقې یو کنوینر هغه چې انشاءالله به موږ سره په دې کمیټۍ جوړولو کنوینر به مو انشاءالله موږ سره په دې چې هیلپ کوي. منو خان زوی په هغه چې په ډي خان په ټانګ چې دې نه علاوه الحمدلله په دې هغه چې بیا راغلو برام خیل ته. نو برام خیل چې دلته 2 مړسلې وله مخ چې خوره خیلونه نو هغه چې موږ سکندر خان د برام خیل هغه موږ ته اصول اختیار راکړه دی چې 2 مړسلې ولله. بیا تاریخیر ته رالو. نو تاریخیر چې هم دلته یو بدي ولله د کوم دی د مچن خیلو سره اتشي مچن خیلو سره لانجه وله هغه چې داسې فیملیز ایشوز هم نه پچې یو مړه هم سلا ده پچې هغه اختیار مو واخیسته د جوړې ولغه هم وسه. نو چې ادم جو سره هم ملاقاتونه وسل، ادم زید ته هم لاړو هلته هم کسانو سره خبره وسله. نو هلته هم یو جوړه دا به تاسو سره بیا شیر کوو چې هم انشاءالله ډېره ښه خبره ته وسله. نو الحمدلله دغه 3-4 ورځې چې انشاءالله موږ تقریبا دا 20 پلس 3 تقریبا 23 خاندانونه موږ ټچ کړل او ټولو چې الحمدلله ډېر ښه هغه راغله. د لوخیلو ته مو هم انشاءالله پروګرام نن مازدیګر او د لوخیلو مشرانو چې کسان ولل نه په موقع باندې نو هغه سره بیا ملاقاتونه نه وسلله. نو داسې مو انشاءالله د سبا او بله ورځ انشاءالله اتوار پر ورځ پورې به انشاءالله موږ دا کوششونه سره لګیا ولو. بېشکه ټوپ بیګم هم ټوله شپه تقریبا 2-3 بجې پوره ویشه تېره کړې ده. شپې ټوله شپه ورته ناستلو یو جای مسله والله خو الله رب العزت هغه سهار خیر کړه هغې سره وغسلله. انشاءالله موږ کوشش کوو چې د کوم موږ مروت ریفارمیټیو مومنټ په لکي مروت په لیول شروع کړه او انشاءالله دغه تحریک به موږ چلوو. کوشش به کوو چې موږ دا تحریک پوره خیبر پښتونخوا اصوله تحریک چې بدل کړو.
اکثر مشرانو موږ ته کونډیان وایو، موږ ته بیټني وایي، موږ ته بنوچي وایي، موږ ته وزیر ملګري وایي، موږ ته دوړ وایي، موږ ته خټک وایي، موږ ته بنګش وایي، موږ ته منګل وایي، موږ ته افریدي وایي، موږ ته مولاګوري وایي، موږ ته مومند وایي، موږ ته اورکزي وایي، موږ ته ملاکنډ او سواتي او یوسفزي هم وایي چې کم از کم دا یو وفاقي تحریک ته د خلکو جوړ روغ واله. نو انشاءالله دلته وایي چې رایسو انشاءالله یې ته موږ وایو چې هرې ضلع چې به انشاءالله موږ دا مربط ریفارمیټ مومنټ دا پورا پښتونخوا ریفارمیټ مومنټ انشاءالله موږ جوړو او د هرې ضلع نه موږ یو ډسټرکټ کوارډینیټر راخلو. هغه ډسټرکټ هر ډسټرکټ کوارډینیټر لپاره به بیا فردر تحصیل کوارډینیټر راخلي، تحصیل ول به یونین کونسل او دا به صرف دا چې الله رضا لپاره به خلکو منځ روغې کوي، جوړې به کوي، سولې به کوي او د علاقې چې به قلم وال دعوت چلوي او د کلاشنکوف خلاف به تحریک چلوي چې کم از کم د کلاشنکوف کلچر ختم شي او د قلم تحریک هغه شي. نور کم از کم یو ټولو ملګرو نه دا عرض هم دا ده چې موږ د هغه دي د مربط ریفارمیټ مومنټ پیج د تاسو لایک کوو هم او د ویډیوګانو یې شیر کوو. نو کم از کم چې موږ دا پیغام خیبر پښتونخوا او چېرته کا سویلي پښتونخوا ده، که قطبي پښتونخوا ده، که بلوچستان چې دي، که خیبر پښتونخوا چې دي، چېرته په پاکستان چې پښتانه آباد دي چې دغه تحریک د سولې تحریک ټول پوره پاکستان چې ټولو پښتنو ته دا ورسیږي. انشاءالله دې چې به موږ د هرې ضلع نه یو تکړه کوارډینیټران هم پکار یا به خلکو منځ روغې او جوړې کوي. ټپ تخت خیل هم ملګرو موږ سره هغه ده، تخت خیل سایډ ته هم موږ انشاءالله رحمان یو هلته کسانو سره ډېر میټینګونه مو هم کړي ول، تخت خیل ته مو هم هغه ده. نو انشاءالله سبا به هم سهار موږ جو چې علاقې دي ګمبلې چې مسلې دي بل د سبا مو انشاءالله اراده هم ده چې سبا موږ د رنګې وانډې ته هم جو د وانډه اورنګزیب د علم هم اراده د دعا کوو د وانډه اورنګزیب چې کومه بدي دشمني ده د وانډه اورنګزیب خلکو نه مو دا اپیل ده چې دو دي د خپل علاقې چې لږ موږ ته داسې موږ هیلپ دی وکړي، موږ ملاتړ دی وکړي، هغه دی کم از کم چې موږ هیلپ کوي، هغه چې لارې شوي په سیر شوي چې څرنګه موږ مخته قدم سره اخلو. نو انشاءالله هلته به هم موږ جو او انشاءالله دوره به خپل کوششونه کوو چې پوره الله رب العزت دا خیبر پښتونخوا د امن ګهوارانو جوړه کړې. دعا کوو حکیم خان ما طبیعت هم خراب ده، زه نشي ګوډي بیمار غوندې تبه غوندې مې ده چې الله رب العزت صحت راکړي او الله رب العزت موږ نه د خپل علاقې د خپل خاورې د امن د روغ او د جوړو د هغه چې کامیاب کړي. حکیم خان ماما به څو خبرې ته وکړي د خبرې هم واورو. زه خو خپله د کم د خلکو ته دا وایم خاص کار د لکۍ خلکو ته د ټنګ خلکو ته خو د ډېر لوی خیر وي ځکه چې درې باندې 500 مړو فیصله خو یې راکړله خو مو وکړه نه بېګه شپې مو یوه بله وکړه چې هغه چې یو کس نه غټه پښه پرې سوې وه او ډېر سخت تاوان ورغلی و، ښځینه وې ورسره یوه بې حرمتي یې څه کړې وه، یوه پاره مو 3 لکه روپۍ چېسلې چې جلا چې ښځینه ورسره څوک د داسې کار بیا نه کوي. هغه بعده هغه نه رالو ورخیل سبا انشاءالله که سبا نو بله وس به خامخا ورځو. هلته داسې یوه خبره ده د نورې خو خبرې ډېرې رشید احمد ته وکړلې، ډېرو خبرو ضرورت نشته، خو موږ تاسو ته دا خواست کوو چې هرې کلي کې خپلې کمیټۍ جوړې کړو، هغو کمیټیو یوه بل کور ته ورځو، ننواتې ورځو، خواستونه کوو، څوک به غلطې خبرې کوي مړو والو ته تکلیفاني، خو بیا تاسې کوشش کوو که نعمت تاسې له مخ نه چېرته پردې جوړ چېرته داسې کار وشي چې یوه فیصله وشي هغې سره بیا بله کوي بیا بله کوي بیا بله کوي بیا کلي نه یوه کلي نه بل کلي ته بیا دې نه ډېر لوی ځکه چې په لکۍ ضلع کې ډېر سخت بې امني ده. هغه بعد حکومت نه مو دا درخواست ده چې تاسې دا کوشش کوو چې د توپانچو پسې مه شورېږو چې چا کونه چې توپانچې چېرته داسې وبوله غلط کارونه کوي، څو غلاګانې کوي، ظلم کوي، نجایز کوي، چرسونه خرڅوي، نیشې خرڅوي، دې خلکو پسې شورېږو. دا خلک مه تنګوو چې چېرته یې نعمت دشمنداری ده چې چېرته توپک یې ایلې سندار ده چې توپانچې یې ایلې سنداره ته حکومت مو دغې ته ورسېده چې لسندارو کوشش ډېر کوي، د بې لسنو کوشش ته کم ده. حکومت ته دا خواست کوو چې لسندارو ته هېڅ مه وایو، په لسندارو باندې خلک پیسې پرې کوي، لسندارو ته پرچې مه ورکوو. ډیپو صاحب ته مو
نوی راغلی ده د نوي راتلک موږ ده ته مبارکي ورکوو ځکه چې دی د موږ د لکۍ د لیډي په و ده د رنګ یې نه خو ډېر ښکلی ځوان ده انشاءالله چې دا څرنګه ښکلی ده دغسې نمونه ښکلي کارونه به کوي خپلو تاڼو ته دې ووایي چې بې لیسندارو پرچو ما ته هېڅ ضرورت نشته چې لیسندار خلک چالان کوو چیرې داسې یو نمونه کار کوو چې په هغه باندې تاسې ښکلي ښکارېږو حکومت ته خو فرض دي چې داسې وبله جرمدار خلک چې یې عادي نیسي په هغه باندې موږ څه نشته هغه خو خامخا داسې وبله د لیسندارو ول چې تنګوي لا یې توپانچې نه نیولي بیا لیسندار یې توپانچې ما صحیح ده بالکل دا خبره تاسو صحیح ده خو کم از کم موږ دا هم بیا وایو چې کم از کم تاسو دا اصلي نمایش بالکل نه ده کول پکار اصلاح پکار ده چې کوم دشمنداري او بدیداري دي خلکو مخ ته چې اصله موږ ګرځو کا لیسندار ده او کا بې لیسنه ده اصله بالکل بس کور چې سنباله ساتو بهر هم مشوره او ځکه چې اصلي سره چوره مینه ساتو نو دا ډېر نقصان کوي مجبورۍ نه شورۍ ډېر خلک وروځي دلته دوه سره خو امن شته چې بازار ته وروځي مړی دي دو چې خو څه امن نشته ده چې دو داسې وبله داسې یو کار کولی چې هغه باندې جرمدار خلک یي یغو ته څه نه وایي لیسندار اصلي نیسي بس پولیس ته هم بوژه پکار ده چې پولیس او ولس دواړه یو شادي سره پولیس کوآپریشن پکار ده عوامو سره او چې پولیس کوآپریشن ډېر زیات دي د ټانک خلکو هم د خپل پولیس ډپارټمنټ نه ډېرې زیاتې ګیلې مانې کوي ایون هم دا اپیل ده چې کم از کم دو د عوامو سره کوآپریشن کوي تعاون دې کوي زه هم ډېرو کسانو سره میلاو زله پولیس ډپارټمنټ مشرانو هم دا اپیل ده چې کم از کم خلکو ریسپیکټ کوو ټانک خلک که د لکي مرود خلک دي که موږ پښتونخوا خلک دي دا د عزت وږي دي دا بالکل بې عزته کول نه دي پکار کوم کسان چې عزت هغه درجي نو کم از کم هغه مشرانو عزت کول پکار دي وګوره زه یو خبره کوم چې نبي علیه السلام ګوره کله مکه فتح کوله نو مکې فتح کولو په ټایم باندې نبي علیه السلام اذا فاتح راغی مکې ته او بیا یې مکې خلکو ته وویل چې کوم خلک په خانه کعبې چې پناه واخلي هغه ته به زه څه نه وایم او کوم خلک چې خپلو کورو چې خپلو جانو پسې ورونه بند کړي هغه ته به زه څه نه وایم یو غټه خبره نبي علیه السلام چې علاقې مشر باره کړې وه چې کوم خلک د مکې مکرمې مشر ابو سفیان کور ته چې ټیم چې ابو سفیان ایمان نه راوړی که څوک ابو سفیان کور ته هم ګډ سي نو هغه حجرې ته ګډ سي نو هغه ته به هم څه نه وایم لکه نبي علیه السلام په دور باندې د ابو سفیان د مکې چې کوم مشر و سردار و ملک و عزتمند و هغه قدر یې وکړه او هغه په وجه باندې ابو سفیان رضی الله عنه اسلام هم راوړ کم از کم دو ته هم دا وایم د تاڼو ایس ایچ اوګانو ته डी पी ओ صاحب डी एस पी صاحب डी आई जी صاحب چې دو ته کله د ما مروت کوم بیٹنی کوم کونډي کوم چوره پښتونخوا چوره مشران تاسو تاڼو ته درځي حجرو ته درځي دفترو ته درځي دغو ته احترام ورکوو دغو ریسپیکټ کوو دغو عزت کوو دغو کسانو عزت تاسو کوو دا خلک په تاسو سره کوآپریشن کوي تاسو د عزتمند خلک به عزت کوو نو دغو کوآپریشن به هم تاسو سره نه وي او تاسو به خیال هم نه ساتي نو بل مې ورو دا خبره کوله بېشکه دا تختی خیلو خبره اوسله یو ملګري پیزو والا خبره وکړه نو دا ټولې کیسې انشاءالله موږ په نوټس چې دي او زر ته زره به انشاءالله موږ دا کوو پورا خیبر پښتونخوا چې چېرته خرم بختیار صاحب تاسو هم چې ډېره مننه او انشاءالله کوشش کوو چې دا موږ مروت ریفارمنټ مومنټ دا پښتونخوا ریفارمنټ مومنټ ته انشاءالله موږ زر تر زره کوو چې دا پوره صوبې لیول باندې انشاءالله موږ مخ ته چلو مروت ریفارمنټ مومنټ خو موږ ده خو انشاءالله پښتونخوا ریفارمنټ مومنټ چې د هر قوم مشرانی بیټنی قوم بخپل کنوینري د خټک قوم بخپل کنوینري د کونډي بخپلي د بنوچي قوم بخپل کنوینري هر قوم د هرې قبیلې ته موږ خپل مقام کړو ادو به د خپل قوم چې د روغ جوړو انشاءالله کوشش کوي او انشاءالله د خیبر پښتونخوا به د امن ګهواره جوړوي او خاص کر ما یقین وکړه خلکو به د بیټني خلک ډېر سخت دي ډېر هغه دي او ما یقین وکړه بیټنو چې کوم یو خبره یې څرنګه او کاڼو چې اوسېږي او غرو چې اوسېږي خو د کاڼي کرښه پېښوري وایي دو اره خبر د کاڼي کرښه یي خو یقین وکړه بیټنو نه ډېر زیات متاثر سره ډېر سختې بدیګانې دښمنیګانې کوي یوه جوړه بنو کې ادو دو لکه ډېر دو وایي بس ټیک نه نه بالکل خبرې ته چې خبره اروي مشوره کوي هرې خبرې ته مرکه کوي چېرته هم داسې ډایرکټ جواب نه ورکوي تاسو هم وایئ لکه دو هرې خبرې چې بیټنو چې ما یو شا وکات چې دې چې مشوره ډېره زیاته هغه ده چې یو خبره کوي نو وایي موږ مشوره کوي نو دې چې هم ډېر خیر هم وي نبي اسلام هم فرمایي الله هم فرمایي وشاورهم فی الامر تاسو هرې معاملې چې مشوره کوو او تاسو هم دا اپیل تاسو چې کار کوو خپلو مشرانو سره هغه تاسو مشوره کوو
ان شاء الله جابو خیر ته خزت خیر ته دا موږ هغه دی جابو خیر باندې مو ان شاء الله هم موږ نظر ده په هر کلي باندې مو نظر ده صرف ټایم تنګي او کمی په وجه باندې موږ صحیح ټایم هغه نسو حق کولی خو ان شاء الله تاسو ورونو دعاګانې کوو چې چوره مو جان چې جاني او ګیم خان ماما ته او ما ته دعاګانې کوو چې موږ روغ یو صحتمند یو ان شاء الله ډېر ژر به ان شاء الله تاسو ته هغه درکو پر الحمدلله دلته یو بله روغه هم اسلام نه ته وویله خبره مو ان شاء الله فاینل کړه جوړو هغه مو سره مقرره کړې ده دا تاریخي او په تجزیه په هغه چې دا یو جوړه وسلله او ان شاء الله سبا نه بل ورځ به ان شاء الله مازدیګر ټایم باندې تاریخي نه تجزیه ته یګه والا سله هم د روغې والا نه نواده به هم او ان شاء الله فاینل هغه فیصله هم وسله تاریخي چې دلته چې بل تاریخي چې زنانه ولا غوله هغه هم اوس مشام نه باندې ډیسکس کړه اوس ما حسین نه بعد مو دلته د ادم جو ولا یو کیسه کړه نو چې ان شاء الله هغه وسله نوري خان صاحب ډېر مننه نوري خان لاهور چې د محمد د مراد کوم ډېر خدمت کوي تکړه سره ډېر تکړه سره نوري خان خپل ځای لای کوم بالکل نوري خان او ډېر تکړه سره لاهور چکر بل لاهور ماته دا ډېر ځله ټلیفونان کوي شرط مزدورانو پولیس ول تنګي لاندوري تنګوي نو نوري خان مو ډېر زیات هغه کوي ماشاءالله دا وکړ به ډېر زیات خدمت کوي موږ سمیع الله خان دودي موږ دلفراز خان دودي موږ اویس خان دودي موږ یوانور کمال خان ډیسیبلیټي دا غدا د کوم مزدورانو ولګه چې هیلپ کوي نو ماشاءالله مروه چې کوشور ویلفیر کمیټیان دي ملګری دي دا ټول غلا گیا دي بل ملګرو دا ته وایي که تاسو چرته بیٹنو چې یو کونډي کوم چې یو کوم پښتنو چرته تاسو اوسېږو تاسو په کلو چې ویلفیر کمیټیان هم جوړې کو کم کم تاسو کوم هغه کسان چې الله رب عزت وش ورکړه ده چې هغه هغو کې بالکل روډ دا اشفاق کیانی صاحب دا کیسه ما ته پته ده په دې چې لګیا یو سره زر تر زره به دې نه هغو کو نور زمان بھائی دوبۍ اکثر یقینو کا د محمد دوبۍ نه ابو زبۍ نه ډېر ملګري کولونه هم راځي دا او ډېر زیات خوشحالي د کله کوم مسافر خلک دو د روغې جوړې او کړي یقینو کوي زمونونه یې کنه بدوي چشتنی ټول د بدوي چشتن دي نو دغه بدوي چې کوم د بدو برخه ده د خلک ډېر زیات خوشحالي مسافر او ډېر زیات کلونه هم ماته راځي او خوشحالي هغه کو خو یقینو که مسافر ورونو که کوم ملګري دوبۍ چې دي او که سعودي عرب چې دي که نور ملیشیا چې دي که امریکا چې دي که انګلینډ چې دي اکثر کالونه راځي نو د تاسو په دعاګانو په وجه باندې برانه ته لاس نیسو برانه ډېر سخت تکلیف ده وطن مو ډېر سخت وچ ده بیماران یو ټوخو واخیستلو ګردونه دي ورته سړی اطلاع نیسي ډېرې سختې علاقې دي نو دا ماما دعاګانې کوي ماشاءالله د مسافرو دعاګانو په وجه باندې الله رب العزت دا علاقې چې انشاءالله امن یو فضا او دا د انشاءالله امن یو ماحول جوړ ته ګوره ملګرو موږ د یو بیداري تحریک ته یو شعور بیدارولو تحریک ته الحمدلله نو کم از کم د یو فضا جوړو ماحول جوړو چې د روغ او جوړو ماحول سره جوړي الحمدلله هغه خلک چې په چوکو بناسو فضول بناسو حجرو چې بناسو الحمدلله هغه خلک موږ په دې تحریک په وجه باندې چکس او دې تحریک په وجه باندې الحمدلله په ټانګ چې هم په ډی خان چې هم په بنو چې هم وزیرستان چې هم او په شمالي چې او په جنوبي چې د موږ د تاریخ په وجه باندې په مخ کې بدای منګان پیګانو کنه خالي ووټ په غوښته دا خبره بیان کولې و زو په جوړو باندې لګیا دي غریب بل فتح الله ماما السلام وای او فتح الله خان د اماخیل ډیولپمنٹ موومېنټ د موږ ملګری ده او دا موومېنټ د اصل چې موږ موومېنټ د اماخیل ډیولپمنٹ موومېنټ چې کوم ده او دا چې کوم ده فتح الله کونډي صاحب د موږ ډېر اکټیو کارکون ده او اصل چې دا موږ د پښتونخوا ریفارمیټ موومېنټ د په لوردرمو هلته بدل خو مو خدمت په مو کوي نه ډېر تکړه ده بالکل د مری چې هوټل دا موږ به چکر ورلګو ان شاء الله ان شاء الله ماشاءالله فتح الله کونډي صاحب ډېر تکړه غوندي انعام چرمن دا موږ ول اماخیل ول ادا غول جنمیږي دا ملازم ور ډېر تکړه غوندي کار کوي بل چې دا سید رحمان دا د کړي پکې علاقې د بیٹنی کوم هغه ماشاءالله موږ سره ډېر ملاتړ وکړای دوه هم ډېر قدرمن کی نورونو نه بس لږ کوشش کوو خواري کوو خپلوان ته وایو چې تاسو د چې بدیګانې ختم کی دشمنیګانې ختم کی روغ او جوړ طرف ته راسي دا یو سیزن لګیا ده او ان شاء الله موږ ټارګټ ته 2021 چې به ان شاء الله کوشش کوو چې لکه مرور ټانګ دی خان د تاسو ډو کنوینر چې څو کاسې پیسې لیکي یا پیسې نه غوړیا ماته نامونه ورولي کو زه په تاسو باندې زور ډېر پیسې لیکم په ټانګ په
ټول وطن چې به موټروم تاسې کرایه به مو نه لګېږي خو نغدې پیسې به نه غواړو نغدې پیسې والا فیصله موږ کړې ده چې نغدې به څوک نه غواړي که یې نعمت غټ ډیلري غټ کاروبار کوي یا داسې چې غټې سوداګانې هغه چې اخلو خو د مړو چې پیسې ما اخلو مړو چې دې ما نه اخلي زخمیانو چې نه اخلي مځکو چې کوم خلکو وال چې کور کټي زخمیانو چې زنانه وال چې فیملی وال چې دې چې پیسې مېسې اخیستې ټیکو چې اخلو د ټیکېدارانو والا سي آرامې دي چې ورو دا ورو مزه سالیسان ته د هغه وکړه ما یو هغه ورکوي که کوم دا ټیکېداران کوم کروڑونه ربونه ګټي که دو ول هغه چې کومي هغه چې خیر دا که الله 100 روپۍ چوک سالیسانو ته کوي د سالیسانو ټولې لارې بدې موږ نه بندوه غوندې چې یو سړی کروڑونه ربانو کاروبار کوي که هغه چې تاسو خپل لګه بچو لاغه پر چاغو کو لا تاسو خپل دې کرایې پر نور جګه چې خیر نه ډېر نه خلی بیا سړک خراب جوړوي لا نور روزګارونه ما ملګری وایي چې ما نور سره دا نور ما کې ما مې زړه ده ان شاء الله ما مې سره کېږي نه ماشاءالله ما مې شپې 3 بجې پورې د 12 چې نه ولا وخته نو ماشاءالله ما چې کوم دا ما وایي چې سبا ملته برکت ووت کنه سیخ محمد الله لکه کنه بالکل دا ما ان شاء الله چې ما ویشي نو ان شاء الله په خدای پاک روي کوي جوړې پکېږي ما تاسو خلکو ګران یو تاسو لګیا ده چې الله په دې علاقې چې امن راولي او ان شاء الله زر تر زر به سبا نور هم زیر درکو نو الله مو بریالي لره تاسو به هم وده کېږو اما ما مې هم سره ده ما به زه وده که الله رب العزت مو کامیاب کړه سوای دغه دوا کوي چې د ټوسي خلاص ډېر مننه ډېر قدر منسو ټانګ ضلع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بل مې ملګرو دا ویل چې کم تاسو د مرد ریفارمیټ موومېنټ چې ملګری د پیج شیر کوو هم لایک کوو هم فالوینګ موږ په دوره په نت باندې په دې کې سونه پیژو الش کې نور هم شیر کوو چې د موږ پیغام خیبر پختونخوا ریکونې ته ورسیږي نو تاسو سره هر ملګری سره به ګروپ هم که تاسو موږ سره بیٹنو ته نه سوتلای کوم سره ټانک ته نه سوتلای کوم سره ډی خان ته نه سوتلای کوم سره کلی په کلی لول پول شو دا هم نه سو نو کم از کم هر ملګری بیا دا فرض جوړیږي چې بیا دا کنجوسي هم نه کوي چې کم از کم دا دی لایک چې کوم د پیج لایک کی او کم از کم تاسو سره چوره ګروپونه دي ملګری دي ټول په ټیک کوو شیر کوو موږ پیغام چې دا پوره خیبر پختونخوا ته ورسیږي او دا د امن پیغام د صلح پیغام د ریفارمیشن د اپلیفټ پروګرام د تعلیم پیغام ده او کم از کم د موږ پیغام تاسو په وساتت سره به ان شاء الله چې کور ته سره موږ سره د پیغام هم ورسو دا به تاسو موږ باندې ډیر یو غټ احسان څوک نشي ویلای کنه غریبانی یو سره د ودانه د امداد کوي کنه سبق ته صحیح کنه ډیر مننه ډیر قدر منسو الله مو بریالي لره السلام علیکم ورحمت الله